رنی پیغام دا دی قوم ته چې زه د 25 سینه زه دا ملک وینم خو د بار نه وینم دننه نه وینم او ما دا جنیجو صاحب نه شروع شوې ده او په شهباز شریف ما دا ټول سیاست زما د وړاندې وشو او کله چې عمران خان رالو نو دلته احتساب کمیشن جوړ کو په هغې کې زما ډېر لوی رول او ما وی عمران خان راغی دا خیرني امید دی دا به چینجي خو د عمران خان په حکومت کې ما په اربونو سکینډلو کې کسان ونیول او آن د ریکارډ عمران خان هغه موږ نه خلاص کړي دي نو زما به پاکستان عوام ته یو خواست دی که ستاسو کلم تقدیر بدلېدو دا به د پاکستان فوج به ستاسو الله به بدلی خو د پاکستان فوج به بدلی د دې دا سیاستدانان نه چې د بدلېدې سوچ کوي نو دا د شیخ چلی سوچ دی نارې به ته خپلې وی خو هېڅ هم نشته او داسې نه دا نوابزاد دا ټول پل رحمان افتاب شیرپا دا عمران خان خو زما مخکې سیاستدان جوړ شوی دی دا خو زه جرنل امیدګل سره هم چې دی راغی او د زه سیاست کومه نو ما لا وپورې هم خاندل مې دې پکې لا پاتې نو دغه سیاستدانان شو ریشا وینه زما خو د پی ټی آی چې د کم دی ټوټل سوشل میډیا ته ما سره کینې او قسم په خدای چې د امریکې پنډ دوی له ورکې دوی نه ملک نه چلیږي دا نابالغه دي دوی نه پیږي ما محکمې چلولي زه ټول پیژنم ته دا زمتوادي راوله علي محمد خان راوله شهباز ګل راوله شوکت ترین راوله یوسف زی راوله دا ټول ته ما سره کېنوه دوی ته ما وی نابالغو دوی له ما پیسې ورکړي دي دوی نه دي اخیستې دوی له دا اخیستو چل نه ورځي دا خو ټول ټامیانو په کورسو بناتو غټو خلکو ته ټلیفونونه کول نو زه ته مه دوکه کېږې دا د انډیا امریکا اسرائیلو هغوی چې کوم کارونه کو زموږ سیاستدانانو وکړو او فوج چې نه وي پاکستان به نه وي استا مطلب دا دی چې بس یو ناره پاکستان فوج زنده باد پاکستان پاینده آباد بس او زه داسې نه ویم په دې ثابت پاکستان کې که ډي جی ایس آی دی که ډي جی ایم آی دی قاسم منیر دی ستا په دې پاکستان کې واته د پولیس جرنیلان زما شاګردان دي ستا د زه په خپلو پیسو باندې چې ستا د ملک ته سلامتي کونسل جرنیل بار ته ځي ما نه مشوره لي ما نبضان پیې بیا بار ځي ما له حکومت څه نه راکوي د جیبه لګومه ملک چلومه او ملک په بین الاقوام چلومه میجر ارشاد صاحب نصر الله صاحب او حضرت صاحب هغوی ته اخري میسیج څه ورکول غواړئ چې تاسو په دې کابینه کې شامل شئ زه دوی ته دا وایم چې دا پیغام د ټول ملک ته رسول دی او په سوشل میډیا باندې د دوی د دې ډس انفارمیشن مقابله کول پکار دی انشاءالله دوی د یو سیاسي خدمات خپله قرباني وښي لاړ چې په کورمه کې سال شروع دوی په 804 څه کې 804 راغی بل څه پلین راته وښایه نوکری څه شوې یا کورونه څه شو هغه انصاف څه شو اوس هم د پیشتخرې پټواري په 50 لکه لګي دوی نه پټواري ټیک نه شو ویل تاسو پېښور کې دا قبضه ګروپ نه ګوره د پېښور خلکو وګورئ که نه نو پېښور خو ټوټل من ایم پی ای پی ټي آی وال دي ولې قبضه ګروپ دلته شته ولې کرپټ پولیس افسران دلته شته ستا په پېښور کې اوس همدارې په 15 لکه او په 6 لکه روپۍ باندې سیچوګان لګي دا ملک دی خزان پیګې دا سیاست دی د فوج یو منظمه اداره ده هغې کې اکاونټبلټي ده هغوی خپل جرنیل هم نه ماف کوي دا خو نه چې ستا ورکړي چې تاسو پټې کو د ثوابیت وګوره دا شهران ترکۍ دي په سیګریټو کې د اربونو سکینډل کینوالي دا ما ته زمسوتوادي په خپله ویلي دي او عمران خان هم ته خبر دی دا زمسوتوادي ما سره مخامخ کې نه دي د قرآن تیر کې چې د ما ته نه دي ویلې دوی چې دا د دې سمګلینګ دا دوی چې دا د ان سی پي دا کم د دې مشینري سکینډلو د 15 اربو روپو
دا زنسواتی ته ما نه دي ویلي دوی خپل کاروبار کوي دا ټول پی دا خپل کاروبار کوي د پاکستان عوامه دا خپل کاروبار کوي دوی ستاسو غم نه کوي خپله دکانداري چالو دوی دکانداري ده او دا ملک موږ دې له آزاد کړه چې یو به پینکي مشري یو به مریم نوازه مشري یو به پریال تالپوره مشي دا ملک موږ دې لپاره قربانۍ ورکولې چې په ښځو باندې جرنیلان بې عزته کوئ ستاسو خپل کنټریبیوشن څه دی فوج خو چې کوم دی ګوره فوج خلک ساتي جنگ له که موږ په افغانستان کې رشیا نیوالي موږ بګیلیان که موږ په افغانستان کې امریکا نیوالي موږ بګیلیان خو ګوره چې دا دونه قربانۍ هم ورکو تم شرمې نو دا د پاکستان قومه لږ انصاف وکړي او پاکستان زنده باد پاکستان فوج زنده باد او د پاکستان عوام زنده باد د افواج پاکستان موومنټ چې دی نو دا د کې پی کې چیرمن یم او موږ د افواج پاکستان چې دی نو دا ارګنایز کړ او په دې لپاره موږ دا کوشش وکړو چې موږ د پاکستان آرمي چې دی دا ایم ایچ چې دی دا د عوامو په دغه کې راولو خدمت وکړي که نه راځي او عوام سره شانه بشانه چې دی نو د افواج پاکستان چې دی نو دا رانږدې کړو د دې جدوجهد لپاره موږ چې دی نو افواج پاکستان موومنټ جوړ کړو او موږ د میاں نصیر صاحب چې دی نو دا ډېر شکرګزار یو چې هغه زموږ په ریکویسټ باندې دلته راغی او موږ له چې دی نو خپل قیمتي ټیم هم راکړه او زموږ دپاره یې اواز هم اوچت کړه نو الله دې د دې اواز کې برکت راولي او انشاءالله موږ به دا جدوجهد کوو په خپل فیوچر کې انشاءالله چې موږ به د افواج پاکستان چې کم دی نو دا ناره بلندو او دا علم به چې دی نو انشاءالله بلندي او د پاکستان جنډه به چې کم دی نو دا موږ چې دی نو انشاءالله په اسمان کې ګورو لاندې نه ګورو که خیري او موږ د سیاستدانانو او د دې ګنده کرپټ نظام چې دی دا خلاف یو موږ صرف افغان پاکستان سره یو او د هغې شانه به شانه چې دی نو انشاءالله جدوجهد کوو زما نوم اجي نصر الله دی او زه مرکزي ډپټي جنرال سیکرټري یم او زه د میاں نصیر صاحب ډېر شکرګزار یم چې دوی راغلل او د خپل قیمتي وخت موږ له هم راکړو او زموږ له ځوانه ډېره اګاهي د ټولو ملګرو له یې ورکړه چې بهی خلک په اودو پراته دي په غلط فهمیانو کې او په دغو کې راړولي دي دوی بیدار شي چې خپل ځوانه دغه وګوري چې ځوانه چې تر اوسه پورې څنګه چې نصیر صاحب میاں صاحب خبره وکړه چې بهی سیاستدانو باندې تاسو غور وکړئ تر څو پورې چې دوی راغلي دي نو دوی اوسه پورې دوی موږ له څه کردار وکړو او هغوی مو ګورو حالات ځوانه د سر کې څه او اوس څه دي عوام یې غرق کړو او ځانونه یې ښه کړل که نه جي او انشاءالله د افواج پاکستان موومنټ چې زموږ کوم یو دی په دې کې موږ سره ګروپ کیپټن میجر ارشاد الله صاحب مرکزي چیرمین دی او په دې کې موږ سره جنرل سیکرټري مرکزي مولانا اسماعیل صاحب دی او سینئر وایس چیرمین مرکزي میجر عبدالعزیز صاحب دی موږ سره په دې کې ډېر موږ سره سینئر افسران دي او موږ سره په کې پی کې او ماشاءالله دې تعاون سره او په دې بدولت سره موږ له د نصیر صاحب هم راغی او د هغې په ترو باندې موږ سره ملاقات وشو چې د هغې نوم دی سید ممتاز علي شاه صاحب چې هغه زموږ چیف کوارډینیټر دی خیبر پښتونخوا او زه د هغوی ډېر مشکور یم چې هغوی یو تکړه ملګری موږ له په دې قافله کې راکړو چې هغه موږ سره په دې قافله کې شریک شي انشاءالله موږ به نور هم کامیابي او زه ټولو ملګرو ته دا خبره کوم چې جی پاکستان کې د تنظیم مقصد زموږ دا دی چې په دې کې ځوانه موږ ګروپونه او ځوانه وایس ذریعه باندې د افواج پاکستان موومنټ کې ملګري رازید کو او چې د پاکستان فوج کوم ځای کې ضرورت دی انشاءالله د پاکستان د عوام د هر یو ضلع به ځوانه تازه دستې به هغوی ته میلاویږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم افواج پاکستان موومنٹ کے ڈپٹی کوارڈینیٹر خیبر پختونخوا سید ممتاز علي باچا موږ له جی میاں صاحب عزت راکړه زموږ مشر دی او د افواج پاکستان چې کوم دی نو جی دا هیرو دی او ډېر خدمات دي د پاکستان لپاره د خپل سکیورټي ادارو لپاره هغه موږ ته جی ډېر قیمتي ټیم وایسته موږ له راغی او زموږ په د افواج پاکستان موومنټ باندې رڼا واچوله ډېر ښایسته خبرې وکړې کوم چې زموږ علم کې نه وي هم زموږ علم کې رالي موږ د هغوی جی ډېر مشکور یو چې دوی رالله او زموږ عوام هم خبر شو د دې خبرو نه چې کومو خبرو نه نو خبره
نو مونږ ټولو ته جی دعوت دی د کې پی کې دي که پنجاب دي که سند دي که بلوچستان دي مونږ ورته ویلکم وایو چې زمونږ افواج پاکستان مومنټ کې شامل شي د قافله کې او انشاءالله د دې نوم چې کم دی نو په نورو ملکونو کې هم جی چمکو کو د ستارو پشان او د سپومې پشان او انشاءالله جی دا مومنټ به مونږ مخکې بوځو زمونږ دغه خدمت دی کور ته به ځو ور به ډبو اجرو ته به ځو دکانونو ته به ځو جدي خور خلکو ته به دا دغه اجاګر کوو چې زمونږ فوج دی نو مونږ یو چې زمونږ پاکستان دی نو مونږ یو زمونږ مشران دي جی میر رشاد الله صاحب کیپټن عطاالله صاحب نصر الله صاحب اسماعیل مفتی سالارزی صاحب میاں نصیر صاحب هم پکې جی د قافله کې شامل شو مونږ ته خوش آمدید وایو چې خلک راغی جی زمونږ مشر دی او زمونږ په سرونو لاس کېښود مونږ د دوی جی ډېر مشکور یو ځل بیا هم شکریه ادا کوم پاکستان پاینده باد پاک فوج زنده باد